نږدې کوي د تره زامنو له پکار دي چې په وړو وړو خبرو په دغه ډکي په ګېډای په دې یو بل سره مسلې مه کوئ د کاکا د زوی بالڼ په کار دي نو وایي دا یو دغه اوسه دا بل ورسره اوس دی وایي دا ورسره هم د بالڼو ضرورت دی نو کور ته اوسه وایه نو ته بیا ګوره چې دې تا سره څنګه مینه کوي موږ په دوره خبرو او خصوصا په ثوابۍ کې بیا په مانیرۍ کې مانیروانو نه بخښنه غواړم دلته ادبي خلک لوی شخصیات هم بلا شی دي زما بلا شاعران ملګري دي په دې مانیرۍ کې خو چې روزانه اخبار ګوري روزانه فیسبوک ګوري نو په مانیرۍ کې داسې بچي چې تصویر ورکړي نو زه ما پیژنم نه خو تصویر ته مې راډک شي داسې ماشومان وم چې زما ورته د تصویر ته راډک شي نو ماښام به د مور او د پلار انتظار کوي چې دی رانغی نو هغوی باندې به څه تېرېږي نو کوشش وکړئ په وړو خبرو دا ژوند خو لږ غونته کې دی او یک یو ځل دی بیا نشته دی که څوک وایي چې زه نیم اوزګار او یا نه اوزګار یم او ژوند چې کله اوزګار شم یا دغه شم نو بیا به ژوند تېروم دی خو رحمان بابا وایي چې عقوبت به د اجل په مکراز غوڅ شي پیوسته به مدام نوي تار د عمر نه د کوره چرته زمه نه سفر کړم بې سفره مې غوڅېږي لار د عمر او بیا یې وار په دنیا نشته د رحمانه چا چې تېر کړلو یو ځلې وار د عمر دا یو ځل چې یو ځل دغه شو دا یو خچه ګوته د نه کټ شوه نو ټول عمر به ژوندی خو دا به یو ذره لویه نه شي او دا به تا ته دا احساس کېږي چې زما دا خچه ګوته نشته نو په دې د سوره نیمګړی دا ما ته نه کېږي دا چې دا کله نه یو ته دا د راموټې باندې رو دې دی به راتویږي دا به کمیږي دا به ته محسوسې نو په کار د ژوند ښکلی دی یو ځل دی ټولو ته وایم چې څومره دې ځای ګوري د لیک پښتو ټي وي یا فریاد ټي